د یو بل دومره غیبتونه وکړو چې حد نه زیات نو آیا د دې ګناهونه موږ ته نه میلاویږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله چې ما د معراج په دغه سفر باندې د جهنم نظاره وکتله نو بیا په دغه جهنم کې څه کسان داسې وو چې هغې ته الله رب العزت د تانبې دغه نوکانې ورکړي نو هغه خلکو به دغه نوکانو باندې خپل دغه غوښه راشوکوله نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړله چې دا کوم خلک دي چې دوی داسې ځان ته په خپله دغه خپل بدن نه دغه غوښه راشوکوي تکلیف ورکوي جبرائیل علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې دا هغه خلک دي چې په دنیا کې د مسلمان رور غیبت کوله. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. انتهایی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، یو پیغام تاسو سره شیر کومه چې زمونږ تعلق علماء کرام او طلباء کرامو سره دی او بیا خاص کر علماء دیوبند سره زمونږ نسبت او تعلق دی. نو موږ ته پکار دی محترمو چې د خپل طلباء کرامو او د خپل خصوصا د مشرانو قدر او احترام وکړو او عزت وکړو. هغې اصل بنیادي وجه دا ده چې نه دغه طلباء کرام او نه دغه علماء کرام په دغه دنیا کې همیشه وي بلکې هر یو انسان باندې مرګ راځي. نو موږ ته پکار دی چې دغه مرګ راتلو نه مخکې موږ د یو بل قدر او احترام وکړو. اوس وګورئ زمونږ مشران دنیا نه لاړو، مونږ افسوس هم کوو، خفګان هم کوو، پریشانه کیږو هم، نو دا هیڅ معنا نه لري. اصل مین بنیادي شیز دا دی چې کله دغه مشران ژوندي وو نو موږ ته پکار دا و چې موږ دغه مشرانو عزت او قدر او احترام کړی نو بیا به زموږ دپاره دا بهتره وه. باید چې موږ د یو بل سره خلاف یو، د یو بل سره حسد بغض او د یو بل سره ضد پرېږدو او د یو بل حقیقي معنو کې احترام او قدر وکړو او د خپل مشرانو سره مرسته وکړو. داسې نه کوو چې یو انسان د دین اسلام خدمت کوي او د دین اسلام دپاره خپل هر څه قربانوي او زما ستا د لاسه هغه انسان عزت هغه مجروح شي، زما ستا د خبرو په بنیاد باندې هغه انسان د خفګان او د حوصله شکني شکار شي او د دین اسلام دغه خدمت پرېږدي. نو موږ ته پکار دی چې د یو بل قدر او احترام وکړو. چې څومره موږ دغه دنیا کې وکتله هر یو انسان د یو بل سره مرسته کوي په دنیاوي امورو کې، لیکن بدبختي دا ده چې کله زمونږ یو طالب العلم یا یو عالم یا یو مشر چرته یو غلطي کوتاهي وکړي نو زمونږ د ټول نه اول دغه علماء کرامو د طلباء کرامو تنقیدي دغه ګوته په هغه سړي باندې اوچتیږي. نو تنقید کول محترم او دا هم تنقید برای تنقید دا سړي باندې بد لګي. اوس که چېرته په ما کې یو غلطي کوتاهي ده او یو انسان تنقید برای اصلاح وکړي دا بهتره خبر ده. زه به هم دا ووایم چې دغه انسان په ما خفه کیږي، دا زما خیرخوا دی او دا زما دپاره یو رهنما دی. نو په دې بنیاد باندې محترمو نو ما ته به هم خوشحالي محسوسه شي. اوس که چېرته داسې وشي چې ما نه یو غلطي وشي یا بل یو عالم نه یو غلطي وشي او تاسو ټول ولګئ هغه عالم پسې سپکې سپورې ووایي، بد رد پسې ووایي، نو دا به مایوسه شي، د دې دغه زړه کې به خفګان راشي، دوی به هغه دین اسلام هغه خدمت مخکینۍ طریقې سره نشي کولی. نو موږ ته پکار دی چې د مرګ نه مخکې د یو بل قدر او احترام وکړو. او دغه فیسبوک په دغه پاڼه باندې علماء کرامو چې په دغه حدیث ما او ته عمل نه کوو چې من ستر مسلما ستره الله اليوم القیامه، چې کله ته په یو مسلمان پرده واچئ نو الله رب العزت په تا باندې د قیامت په ورځ باندې به پردې اچوي. اوس که په دې روایت په دغه حدیث باندې ما او ته عمل نه کوو نو آیا بل امت به راځي چې په دې عمل کوي؟ بیا دغه شان د ګڼ روایت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمونږ مخې ته وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، چې تاسو یو بل پسې مه لګیا کیږئ، یو بل سره حسد مه کوئ، بغض مه کوئ او د یو بل عیبونه مه لټوئ، بلکې د الله رضا دپاره د یو بل سره د روروالي مظاهره وکئ، یو بل سره روروالي وکئ. نو یو انسان هم دا نه غواړي چې هغه د خپل سکرور بېعزتي وکړي، د خپل سکرور توهین وکړي یا د خپل سکرور ته بد سپورې ووایي. نو بیا باید موږ بل مسلمان ته ولې سپکې سپور ووایو؟ بیا د بل مسلمان توهین ولې کوو؟ بیا د بل مسلمان شرمندګي کوشش موږ ولې کوو؟ نو آیا موږ مسلمانان نه یو که نه؟ آیا دغه حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا موږ نه دی اورېدلی؟
نو موږ ته پکار دی مسلمانانو چې په دغه احادیثو عمل وکړو، دغه دنیا ته هم دا درس ورکړو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه ټول احادیث دا د عمل دپاره راغلی دی، نه کې د طوطي په شان د رټل لګولو دپاره راغلی دی. بیا دغه فیسبوک باندې او چې کله مجلس ولګي خصوصا مونږ د یو بل دومره غیبتونه وکړو چې حد نه زیات، نو آیا د دې ګناهونه مونږ ته نه میلاویږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله چې ما د معراج په دغه سفر باندې د جهنم نظاره وکتله، نو بیا په دغه جهنم کې څه کسان داسې وو چې هغې ته الله رب العزت د تانبې دغه نوکانې ورکړي، نو هغه خلکو به دغه نوکانو باندې خپل دغه غوښه راشو کوله. نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړله چې دا کوم خلک دي چې دوی داسې ځان ته په خپله دغه خپل بدن نه دغه غوښه راشو کوي، تکلیف ورکوي. جبرائیل علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې دا هغه خلک دي چې په دنیا کې د مسلمان رور غیبت کوله. نو دومره سخترین ګناه ما او تا ته پکار دی چې دغه ګناه نه مونږ ځان وساتو چې د یو بل غیبت نه کوو. بیا حدیث کې هم راځي الغیبة اشد من الزنا، چې دا غیبت د زنا نه هم سخترین ګناه ده. یو انسان به شراب وڅکي، زنا به وکړي، بیا شپې الله رب العزت په دربار کې توبهګار شي وجاړي، الله به معاف کړي. لیکن که چېرته دغه انسان د بل مسلمان غیبت وکړي او ټوله شپه هم وجاړي، چېرته به هم الله رب العزت دغه انسان ته معافي نه کوي تر څو چې د چا په باره کې غیبت کړی چې د هغې نه معافي نه یې غوښتې. نو مونږ کې دوه غلطیانې دي، یو مونږ غیبت هم کوو، بل مونږ هغه کس نه معافي هم نه غواړو، نو خپل آخرت تباه کو. نو مسلمانانو راشئ یو شو په یو اواز په یو قوت باندې د دین اسلام پرچار وکړو، او څوک چې د دین اسلام خدمت کوي هغې سره مرسته وکړو، او که چا نه یو غلطي کوتاهي وشي نو مونږ ته پکار دی چې هغه اصلاح وکړو، هغې ته په نرمه لهجه باندې هغه غلطي ورته وښایو، په تنهایي کې هغه غلطي ورنه وباسو، نه کې په یو ډک محفل کې په فیسبوک په دغه پاڼه کې مونږ هغه وشرمو. الله دې مونږ ته اتحاد راکړي او په حقیقي معنی کې د الله تعالی مونږ نه د دین کار واخلي، او الله دې چېرته هم مونږ داسې جوړ نه کړي چې مونږ د خپل مسلمان ورور هتک او سپکوالي وکړو او د خپل علما کرامو توهین او د ګستاخي ذریعه جوړ شو. الله دې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم.